نور محمد دمړ صاحب چې فود اتھارټي او خوراک منسٹر دی، پروینشل کابینټ ممبر هم دی، د موږ سره په نننی پروګرام کې برخواله دی. تر ټولو لمخه نور محمد دمړ صاحب سره شرق لاس موږ په نننی پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. کور ودان ډېره مننه، مهرباني. ډېره مننه حاجي صاحب. اولنۍ پوښتنه به هم له تاسو څخه دا کوم، د وزارت په اړه به هم پوښتنې در څخه کوم چې که موږ وګورو پاکستان یو اګریرین اکانومي ده. د پاکستان چې کوم معیشت دی هغه اګرو بیس دی، یعنی په زراعت باندې زیات انحصار دی. د پاکستان په جی ډی پی کې هم د زراعت ډیره لوی برخه ده. هم دغه رنګه زموږ صوبه بلوچستان چې د پاکستان ډیره پراخه صوبه ده، داغه معیشت هم بای لارج په دوو سیکټرز باندې ولاړ دی، یعنی لایف سټاک او اګریکلچر چې کوم دی. هم داغه رنګ تاسو کوم ولکه چې کوم ده د دوو ضلعو باندې مشتمل، ضلع زیارت او ضلع هرنای. دا هم زراعتي مرکزونه دي، خو دلته کې خلک د نورو ستونزو سره سره د وی لوی ستونزې سره مخامخ دي چې هغه د وبو کمی دی. نو په دې اړه باندې تاسو څه لاسته راوړنې دي یا څه داسې پلانونه لري؟ ډېره مننه، مهرباني. کور ودان یقینا لکه څنګه چې تاسو ولسی پاکستان زموږ په اګریکلچر باندې ډیپند کی او دغه سی بلوچستان هم تقریبا سي د بلوچستان ذریعہ معاش سي هغه په دوه سیکټر باندې خاص کر ډیپند کی لکه زراعت او لایف سټاک. او بیا د کوم علاقې سي زمون منتخب سوم ما په دغه دوه ضلعو کې تقریبا د سي د دواړه زرعي مراکز دي. د په که زیارت دی هم د فروټ په حساب باندې ما په خیال دا دی د پورا بلوچستان یو مشهور ډیسټریکټ دی. استردې بزیات بل ځای فروټ بل ځای نه کیږي. او ارنای بیا د سبزیانو په حواله باندې تقریبا ډېره مشهوره ده او ښه سبزیانې پکې کیږي. او تر کومه د پوری سي د وبو مشکلات دي. ارنای زموږ ډیسټریکټ ارنای سي د پاره کې کم سے کم د وبو سره ډېر مشکلات نشته. البته رواني وبو هم ستا، چشمه او کاریزونه هم ستا، د مځکې وبو ډېرې پر مځکې په سر باندې ډېرې نه دي لاندې. نو ډېر مشکل زموږ لپاره په زیارت کې دي. زیارت خلک یقینا ډېر محنتي خلک دي. زموږ ډیسټریکټ زیارت هلته وبو ډېرې لاندې دي. د چشمه وبو نه سبا نشته او وبو د مځکې په سر وبو نشته. وبو ګرځي د مځکې له شکمه خلک لاندې راکاږي. نو دغه دپاره زموږ کوشش دا دی چې موږ ډیمونه جوړ کړي دي، لګیا یې زموږ نور مزید ډیمونه هم جوړ کو. او د وبو کم از کم چې د وبو 70 بالا سي وبو په دا تر کاتسالي کې وبو ډېرې لاندې لاړې. نو مخکې به په 700-800 فوټ باندې په 600 فوټ باندې اوس 1200-1100 فوټ وبو لاندې لاړې. نو دغه وجه دا ده چې مسلسل کاتسالي و او دلته زموږ د وبو سټوریج نه و. چارج زموږ وبو به زیاتېدې زیاتې چارج کېدې، ریچارج به نه و. د ریچارج کولو دپاره موږ ډیمونه تقریبا په تر وختو کې موږ ډېر ډیمونه جوړ کړي دي زیارت او سنځاوي کې. او کوشش مو دا دی چې مزید هم ډیمونه جوړ کړو چې د وبو کم سے کم ریچارج پیدا شي. وبو بیرته چې چارجېږي نو کم سے کم وبو ډیمونه جوړ شي نو د وبو سطح به بالا شي. نو بس کوشش به کوو ور سره سره د خدای بارانونه غواړو، د خدای رحمت وي، بارانونه وي نو ان شاء الله چې ډیمونه به بارانو باندې ډک کېږي. که باران نه وي نو بیا خو ظاهره خبره ده مشکلات به وي. ډیره مننه. یقینا هم په دې سلسله کې د ډیمو جوړول زموږ لپاره دوی ګټې کولی سي، یعنی د کوم انډرګراوند واټر لیول دی هغه هم راپورته سي او سره چې کوم فلډز راځي، کوم سیلابونه راځي، د کوم ډیمیجز کاز کوي، کوم نقصانونه کوي، دا وبه چې ډیمډ سي نو دا دواړې هدفونه به موږ حاصل کړو. نو یقینا حاجي صاحب یو مختصر سوال درڅخه کوم، خو سوال په ځان کې ډیر ژور دی. د پورټفولیو در سره د وزارت خوراک او د فود اتھارټي، ستاسو د وزارت مین هدفونه څه دي؟ جی زموږ محکمه خوراک هغه پر دوو دغه باندې مشتمله ده. یو خوراک محکمه خوراک ځان لدی، یو فود اتھارټي ځان لدی. فود اتھارټي خپل منډیټ لري، خپل اتھارټي ده
صرف ایڈمنسټریټیو ډپارټمنټ چې دی هغه خوراک ډپارټمنټ دی یعنی سیکټری زموږ د خوراک سیکټری چې دی هغه د فوډ اتارټي او د باقي محکمو د حکومت تر مابین د فل کردار ادا کوي. نو د خوراک اصل کار دا دی چې موږ په نورو صوبو کې د محکمه خوراک چې دی هغه ډېر لوی ډپارټمنټ دی د هغه سره ډېر شیان سره وي او زموږ په بلوچستان کې د محکمه خوراک صرف او صرف یو کار دی چې هغه خریداري کوي غنم اخی سټریټیجیک ریزرو دی جمع کوي دغه بعد بیسیکله یو داسې بوران راشي نو دوی سره خپل غنم پراتی وي او غنم بیا زمیندارانو ته یا په یو داسې هنګامي صورتحال کې چې چېرته ضرورت وي که ګورنمنټ ته ضرورت وي دا دوی ورکوي. نو دغه کار دی او دویم دا خریداري دوی کوي په هغې کې یو مقصد دا هم وي چې د زمیندار دپاره خپل ګروورس دي د هغو دپاره په رعایت باندې او په سپورټډ پرایس باندې دوی غنم واخی او بیا دوی کم سے کم خپل زمیندار چې دغه سپورټ کی او چې زمیندار د بل کال لپاره بیا زیات فصل وکي او مرده بل محتاج نه وي په خپل امر د خپل ضرورت په خپل پر کولای شو. نو دا د فوډ محکمه خوراک دغه دی او د فوډ اتارټي چې د فوډ اتارټي وزیر خوراک چې کوم وي د محکمه هر منسټر چې هغه د فوډ اتارټي چیرمن وي. صحیح دی. نو فوډ اتارټي بیا هغه کار دا دی چې په معاشره کې تاسو معلومه ده موږ په معاشره کې خامخا انسانانو کې هغه قدر شعور نشته لکه په نور دنیا کې چې دی موږ خلک چې دی د پیسو په بدله کې ارڅ کوي نو دلته غیر معیاري شیان خرڅي یعنی که غوښې وي که شودې وي که بیکري ایټم وي که فیکټریانې کې نوې پروډکشن راځي نو یعنی په هر حواله باندې دلته کوشش د خلکو دا وي چې موږ خپل ریسک روزي دوی علالینه مرداري مکس ملاوټ کی دوی نو د فوډ اتارټي کوشش دا دی چې دلته خل د ملاوټ راوګرځي د غیر معیاري شیان راوګرځي د غیر معیاري پروډکټس دي هغه باندې بین کی نو هغه ولګي نو د فوډ اتارټي مختلف وینګز دي هغه کوشش کوي چې په دې معاشره کې تقریبا ټول دکانونه سبزیانی پیکشیانی اور بیکریانی کسابی ټول داسې دي دا په دغه کې د قانون په دایره کې دننه راولي یعنی لایسنسونه ورکي رجسټریشن ورکي اور کچيري برته څوک خلاف ورزي کوي د قانون خلاف ورزي کوي یعنی غیر معیاري شیان خرڅي کله نو دغه بیا ظاهره خبره ده چې جرمانه وي هغه د سزا هم وي او پاتې سو نو دا عمل زموږ روان دي په بلوچستان کې تقریبا په ګډ ډیویژنانو کې روان دي اوس کوشش کوو چې ګردو ضلعو پورې ورسو نو دا یو خاص کار دی ډېر عظیم کار دی ولې چې په معاشره کې پردا شیان باندې د روکتام وسی نو د دې سره ظاهره خبره ده چې زموږ د خلکو غریبه صوبه ده خلک بیماریاں دي هغه ټول د شیانو راځي نو بیا ظاهره خبره ده چې خلک غیر معیاري شیان خوري بیا بیمار سي بیا دغه برداشتولای نسی نو دا پر هسپتالو باندې بوج دي پر ګورنمنت هم بوج دي خلکو پر معیشت هم بوج وي نو که خلک صاف سوتره غذا خوراک وی ورته میسر وي نو بیا ان شاء الله بیماریانو زه هم روکتام کوي او د خلکو پر معیشت باندې بوج نه راځي پر ګورنمنت هم بوج نه راځي زموږ دغه منډیټ دی پر دغه باندې فوډ اتارټي شپ دغه باندې لګیا د خپل کار کوي او ان شاء الله سي ښه ریزلټ دی په معاشره کې ډیر څه پیلودار نظر مو ور باندې واچاو نو یقینا هم دغه لړۍ په مخ بیا یو په وسنیو کدا سي په مشاهده کې راغلي دي مجلدلي هم دي تاسو د محکمې د لاري هم د شکروایانه سوي دي یا نه دي سوي چې ځنې خلک چې دي د آلوده وبو څخه د پالوټډ واټر یا د زهرجن وبو څخه دوی د فصلو ایریګیشن کوي او فصلونه چې دی هغه سره کوي یقینا داسې فصلونه چې هغه بیا د انساني صحت لپاره د ډیر لوی نقصان یا د ضرر سبب ګرځیدلی شي نو په دې اکله باندې تاسو څه داسې کومه عملیات خپل کړي دي او په ماضي کې داسې کم کارونه کړي دي یا داسې سبزیانې یا داسې زهرجن دغه تاسو تلف کړي داسې یو ډیټا درڅوي تاسو یو کار کړی په دې اکله جی دا چې دي چې د فوډ اتارټي په زمره کې دا هم راځي په منډیټ کې چې په د شار کې په غلط خراب وبو په ګنده وبو باندې دلته خلک چې دي فصلونه کوي
او هغه فصلونه ظاهره خبر د انساني صحت لپاره ډېر نقصان دی وي. نو زموږ په کوټه کې هم تقریبا داسې دي چې دا ګنده اوبه چې کومې روانې دي د دې په نالۍ په رینج کې چې کم زمینداران پراته دي لاندې، نو دغو زمیندارانو له وخت څخه یعنې له ډېره وخت څخه پر دې باندې تقریبا دا زمینداري کوي، فصلونه دغه کې په دې کې دا سبزیانې کري او دا سلاد دغه کې دا بیا مارکیټ ته وړي. نو پر دې چې کوم ریسرچ شوی دی ډاکټرانو پر دې ریسرچ وکړي چې دا بالکل ډېر نقصان دي د انساني مضر صحت دي، د انساني صحت لپاره نقصان دي، او خاص کر په دې ځکه چې د کینسر چې دغه د کینسر غوندې بیکاره بیماري له دې پیدا کېږي. نو په دې باندې بیا د بلوچستان های کورټ کې څوک چا کیس هم کړی وو، بلوچستان های کورټ باقاعده ډایرکشن زمینداران در کړی وو چې یو دوه فصل اجازه تر کړی، د نور فصلو بالکل باغ باندې بین کړی وو. لیکن زه نه سم ویلی تر ما د مخه څخه څوک د منسټري د چا سره هغه په دې باندې څونه اکشن اخیستی دی یا نه دی اخیستی چې زه کله رالم نو ما په نوټس کې د خلکو چا راکړی د سوشل میډیا د ذریعې یا د چا کمپلینټ کړی یا نو ما پر دې باندې د خپل اتارټي میټینګ راوغوښتی چې څوک د چا دا کار دی هغه ته ما دا ټاسک ورکړي هغه ته په سخته دا دغه ورکړي چې دا فصل په هر صورت کې زه طلب کول غواړم. بیا زه خپل هم دا ټرکټرانو مشینري مبو ته چې مشکله فیلډ ته لاړو نو زه خپله ورسره لاړم، میډیا هم راوغوښتله نو په دا باندې موږ باقاعده کار شروع کړي. لیکن په دغه کار کې موږ ته اول میډیا هم دا پوښتنه راځه کوله چې مخکې هم داسې وو چې دا کار به شروع سو، په ورځ بیا بعد به برته بند سو، ګوره چې 600 خلک به د مسلیت شکار سو، کمپرومایز به وسو یا وسو آیا تیخ هم برته کمپرومایز نه کوي. نو موږ دا یقینداني میډیا ته ورکړو چې ان شاء الله دا کار به موږ سرته رسو، که هر څه مشکلات وي الله مدد به غواړو. نو دا کار مو شروع کړي تقریبا 3 میاشتې موږ مسلسل په دې باندې اپریشن شروع وي. 1200 یعنی 1200 ایکړه باندې مشتمل پر دې مځکه باندې فصل ولیاړو د مردار اوبو، د غلط اوبو، د خراب اوبو، هغه فصل موږ تقریبا طلب کړي په 3 میاشتې کې موږ مسلسل موږ ټیمان لګیاو، موږ ټکشان لګیاو، موږ مشینري لګیاو. په دې کې موږ ته ډېر تکلیفات پیښ شو، موږ ټیمان باندې حملې وسوې، موږ خلک خوش شو او موږ په سره کم سکیورټي را سره واغه خلک خوش شو، خلک گرفتاریان وسوې. یعنی موږ په تعلقاتو کې ظاهره خبره ډېر لوی تعلقات خراب شو، د خلکو اپروچ کولای شي یاره دا مکه وز ما فصل دی چا به منسټرانو یا سیکټریانو یا نور خلک با سره خلدار خوازه ظاهره خبره د خلکو چاته ولاړ موږ ته به اپروچ وکړي، لیکن موږ هغه اپروچ موږ نه کوي، موږ به مسترد کوي خلکو ریکوست به مسترد کوي. ولې چې دا یو داسې مسله وه چې دا موږ ضمیر اجازه نه راکولی چې پر دې باندې موږ کمپرومایز وکړو. نو موږ تقریبا دغه 3 میاشتې بعد موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې موږ یو تقریبا 1200 باندې ایکړه باندې مشتمل فصل موږ طلب کړي او دغه موږ د دې ناسوره څخه د کوټي خلک د کوټي شهریان موږ له دې څخه خلاص کړل او ان شاء الله اوس د کوټي شهریان خپل سبزیانې خپل فرش سبزیانې بل بهار راځي کدل ته وی هغه په صفا او بو باندې او که چاته برته د شکایت وي نو ان شاء الله موږ دوی اپروچ کولای شي، خپل شکایت درج کولای شي، نو موږ د نوم په صيغه راز کړو او پر هغه باندې موږ ورته کار کوو. ډیر ښه، یقینا هم په دې اړه باندې د کوټ فیصله هم موجوده و. نو دا تاسو ډیر لوی هدفونه ولري لکه تا چې ذکر وکړ چې 1200 ایکړه ځکه چې و هغه موږ د زهرجنو فصلونو څخه پاک کړل او تلف مو هغه فصلونه. خوراک کی خوردنی اشیاء میں چین اینڈ سپلائی کا کیا اہمیت ہے اور خوراکی اجناس کو یا فوڈ سیفٹی کے لیے کیا میجرز اٹھائے جا رہے ہیں اور خوراکی اجناس کی حفاظت اور پریزرویشن کے لیے آپ کی وزارت نے کون سے اسٹریٹجیز کا انتخاب کیا ہے؟ جی میں سب سے پہلے آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے خوراک ڈپارٹمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے، جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گروور سے، اپنے زمینداروں سے سپورٹڈ پرائس پہ گندم لے کے اور پھر یہ سٹور کر کے کسی ایمرجنسی صورتحال میں یا کوئی ہنگامی صورتحال میں اس گندم کو واپس ایشو کر دے اور لوگوں کو ایک آسان اور سپورٹ پرائس پہ لوگوں کو ایک سہولت دے. اور ساتھ ایک اسٹریٹجک ریزرو بھی ہماری ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم گندم کی خریداری وقت پہ کر لیں اور پھر اس کو سٹور کر کے کسی بھی ہنگامی صورت میں ہمارے پاس یہ اسٹریٹجک ریزرو موجود ہو
تو خدا نہ کرے کبھی اگر ضرورت پڑ گیا تو ہم اپنے ملک اور اپنے اداروں اور اپنے عوام کے لیے یہ سپلائی کر سکتے ہیں. تو اصل میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے کہ اپنے گروور کو فیسیلیٹیٹ بھی کر لے اور سپورٹ پرائس پہ ان سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے گندم کی خریداری کر لیں. تو یہ ہماری فوڈ ڈپارٹمنٹ کی یہ مینڈیٹ ہے اور ہم کر رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے خریداری کرنی تھی, ہم نے نہیں کیا, اور اس سال بھی ہم نے خریداری کرنی تھی لیکن ابھی تک ہم نے خریداری نہیں کی ہے. ہمارے پاس کوئی 8 لاکھ سم تھنگ اس طرح کی بوریاں گندم پہلے اسٹور میں پڑے تھے, اور پھر گورنمنٹ آف بلوچستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ گندم جو ہے فی الحال یہ خراب ہو رہا ہے, تو اس بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے ایشو کر دیں, نکال دیں, اور پھر اگر دوبارہ ہم خریداری کریں گے تو فریش گندم ہم اسٹور کر کے رکھ دیں گے. تو ابھی وہی گندم وہ رہے, لوگ لے رہے اور ہم ایشو کر رہے, تو باقی خریداری کے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. جب فیصلہ ہوئے گا تو ہم پھر نئے خریداری بھی کر لیں گے. اور ساتھ ساتھ میرے ڈپارٹمنٹ میں ایک فوڈ اتھارٹی بھی ہے. فوڈ اتھارٹی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو صاف اور شفاف خوراک انشور کرنا, اور یہاں پر جو خوراکی ادارے ہیں, خوراکی دکان وغیرہ فیکٹریز, ان کی چیک اینڈ بیلنس کرے, اور کئی بھی خوراکی چیزوں پہ یعنی غیر معیاری چیزوں پہ کمپرومائز نہ کرے, اور لوگوں کو اور عوام میں یہ آگاہی مہم چلا لے کہ یعنی کہیں بھی اگر کوئی اس طرح کی کام ہو رہا ہو تو ہمیں نشاندہی کر سکتے ہیں, ہم اس کے خلاف پوری طور پر کارروائی کرتے ہیں. وہ چاہے گوشت ہو یا چاہے سبزی ہو, چاہے باقی جرنل آئٹمز ہو, اور کچھ اور اس طرح کی جو نیا پروڈکشن مارکیٹ میں آتے ہیں ان کا بھی ہم سے باقاعدہ لائسنسنگ اور رجسٹریشن کرواتے ہیں, اور ہم ان کی معیار کو چیک کرتے ہیں. تو ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہے شہر میں. کئی جگہ پہ ہم نے چھاپے بھی مارے ہیں, اور کئی جگہ پہ ہم نے لوگوں کو جرمانے بھی کئی ہے, اور کئی جگہ پہ تقریباً یہ سال ہماری دن رات یہ محنت چل رہا ہے. ہماری ٹیمیں ہر شہر میں ہر گلی میں جا رہی ہے, اور ہم نے باقاعدہ لوگوں میں شعور بھی پیدا کی ہے, آگاہی مہم بھی چلائی ہے ہم نے, اور دکانداروں میں کو بھی ہم نے سب کو تقریباً کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. سب کو ہم نے قانون کے دائرے میں لایا ہے, لائسنس دیے ہے, رجسٹریشن کروایا ہے, اور جس نے نہیں کیا اس کو ہم نے نوٹسز دیے ہے. اور باقی ہماری سزا اور جزا کا عمل بھی چل رہا ہے. جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, جس نے غلط کام کیا ہم اس کو جرمانہ کرتے ہیں. تو جرمانے کی صورت میں ہم نے کافی جرمانے کیے لوگوں کے, عوام کی سرکار کی اکاؤنٹ میں ہم نے جمع کیے. تو فوڈ اتھارٹی کا کام بھی یہی ہے کہ اپنے لیے فنڈ جنریٹ کرے اور اپنے مینڈیٹ پہ کام کرے. تو ہم اپنے فنڈ جنریٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے کام پہ لگے ہوئے, اور ہمارے ساتھ تقریباً کوئی 200-250 کے بندے لگے ہوئے کام کر رہے. تو یہ ہماری فوڈ ڈپارٹمنٹ اور فوڈ اتھارٹی کا یہ کام ہے, مینڈیٹ. بہت اچھے. اچھا, میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا اور آپ نے آلریڈی جواب یہی دیا کہ بعض ایسے ہوٹلس اور ریسٹورنٹس ہیں جو غیر معیاری کھانے پرووائڈ کرتے ہیں, یا جو ہائیجین کوڈز ہیں ان کو وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں, اور ان میں سے بعض ایسے ریسٹورنٹس ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں, وہاں بھی ایسے مضر حیثیت کھانے فراہم کیے جاتے ہیں. آپ سے میں سوال یہ کروں گا کہ وزارت خوراک کا وزارت زراعت کے ساتھ کیا کوارڈینیشن ہے اور کیا تعاون ہے؟ جی, اصل میں یہ ہر ایک اپنا اپنا مینڈیٹ ہے. تو خوراک اور زراعت الگ الگ شعبے ہے اور الگ الگ ہر ایک الگ الگ کام ہے. تو شاید باقی صوبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوگی, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ضرور کوئی, لیکن ہمارے بلوچستان میں زراعت کا اپنا کام ہے اور فوڈ کے ساتھ ان کا کوئی بھی واسطہ نہیں, نہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے زراعت کے ساتھ کوئی واسطہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا بلوچستان میں صرف اور صرف ایک کام رہ گیا کہ وہ خریداری کرے, اور اپنی خریداری کو ریزرو کر کے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں, وہ چاہے عوام کو ضرورت ہو یا اپنے اداروں کو ضرورت ہو, تو یہ اسٹریٹجک ریزرو کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اور عوام کو جو کبھی ہنگامی صورتحال ہو, یہاں پر کاشت سالی ہو, گندم شارٹیج ہو, تو پھر یہ عوام کو ایک اچھے اور صاف سستے داموں قیمت پہ عوام کو ریلیف دینا ہے, تو عوام کو یہ چیزیں ہم دے سکتے ہیں. تو بس یہی خریداری ہے, اور اسٹور کر کے پھر عوام کو خاص ہنگامی صورتحال کے دنوں میں یہ ہم عوام دیتے ہیں. تو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا صرف اور صرف یہ مینڈیٹ رہا ہے. تو باقی زراعت ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے, لنکیجز نہیں ہے کہ مطلب کئی ان کی آپس میں روابط ہے یا ان کے آپس میں کوئی چیزیں جو ہے وہ
مشترک ہے. صحیح. تو اس طرح کی کوئی چیزیں اس طرح مشترک نہیں, الگ الگ اپنے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ حاجی نور محمد عمر صاحب, پروونشل منسٹر. اپنے گناہوں مصروفیات کے باوجود ہمیں اس ٹائم دیے, ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے. ہمارے اس پروگرام میں عموماً میری کوشش رہتی ہے کہ میں ایسے آپ کے لیے ایسے کنٹینٹس لاؤں, ایسے ٹاپکس لاؤں جو عوامی ہو اور اس میں معلومات بھی ہو اور اس میں ایسے مسائل کو ہم اجاگر کریں. تب تک میرے مہمان کو حاجی نور محمد عمر صاحب کو اور شمس الرحمن کاکڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.